صحابه کرام ناست رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای یرا نیکه خزه کمه د جنتی یو وی چې منځونه ډېر کوي چا وی چې تسبیح ډېرې اړوي چا وی چې دا کوي چا وی دا کوي حضرت علي صاحب غلي کور ته منډې وی فاطمه رسول الله صلی الله علیه وسلم تپوس کې چې جنتی خزه کمه یوه ده وی ته راته ووایه وی جنتی خزه هغه ده چې د دې په بدن د بل چا نظر نه وي لګېدلی د دې نظر د بل چا په بدن نه وي لګېدلی حضرت علي صاحب رامنډه کې یا رسول الله زه ووایم بیا ووایه وی جنتي ښځه دې ته وایي وی دا راته چا ووي وی دا راته فاطمې ووي فاطمه خو د چا لور ده فاطمه بیبي ناسته ده رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي فاطمې میاشته وګوره راختلې ده هغه بیا او اباجانه بیا ورته وګوره کنه میاشته بیا ورته اباجانه او راختلې ده بیا ورته فاطمې ته ولې نه ګوري وی یا رسول الله د اولې ورځې دویمې درېیمې ورځې میاشته نارینه ګوري زه ورته ځکه نه ګورم چې زما نظر چېرته په میاشت کې د نارینه سره برابر نشي رسول الله صلی الله علیه وسلم فاطمې بیبي ورسره راغی فاطمې راځه چې زه دا کور ته به ځم هغه یا رسول الله علي نشته دی رضی الله عنه وی زه ستا پلار یم او زه دې هغه یا رسول الله خو تاسو فرمایلي دي چې د خاوند د اجازت نه بغیر به نه وځي په دې کې علي صاحب راغی یا رسول الله تاسو چېرته راغلي یې وی فاطمې پسې راغلی یم خو دا نه تله بغیر ستا د اجازت نه فاطمه مې بېته حضرت علي صاحب وایي ځه حضرت علي صاحب ته وایي تم راځه رسول الله صلی الله علیه وسلم مخکې روان فاطمه بیبي پسې وروسته روانه علي صاحب پسې وروسته روان حضرت علي صاحب تپوس کې یا رسول الله فاطمې نه یو تپوس کوم زه خاوند یم زه وروسته روان یم دا زما ښځه ده زما نه مخکې روانه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل فاطمه جواب ورکړه علي ته وی یا رسول الله زه په تا پسې ځکه روان یم برخګه چې ستا په قدمونو زه قدم کېدم زما په قدم حضرت علي قدم کېدي چې دا ما قدم مټاو شي د دې نښه را نه شي هسې نه چې وروستو خلک را روان وي او دا ووایي چې د فاطمې قدم داسې و دې ته ویل کېږي د حیات ژوند